لسمه سپاره اتلسم رکو سوره ابراهیم شپږم رکو دیارلسمه سپاره اتلسم رکو سوره ابراهیم شپږم رکو بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا یاد کړئ چې ابراهیم عرض کو ای زما ربه دا ښار امن وال کې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ما وساتي او زما د بوتان اولاد د بوتانو عبادتنا رب انهن ادلن كثيرا من الناس اے رب زما دې بوتانو ډېر شی خلک ګمراه کړل فمن تبعني فانه مني څوک چې زما پیروکار وي دا زما نه دی ومن عصاني څوک چې زما نافرمانه شي فانک غفور رحیم بیا ته بخونکی مهربان ربنا ای رب زمو انی اسکنت من ذریتی ما پرې ښودل خپل اولاد بوادین غیر ذی زرعین په یو داسې کلي کې چې هلته کرونده نه کیږي عند بیتک المحرم د ستا حرمت وال کور سره ربنا ای رب زما لیقیمو صلاة لپاره دی چې دوی مونځ قایم کړي فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم پس ته وګرځوه زړونه د خلکو چې دوی طرف ته مایل شي ورزقهم او دوی ته رزق ورکړي من الثمرات د میوونه لعلهم یشکرون چې دوی احسان ومني ربنا ای رب زمونږ انک بېشکه تعلم تا ته علم د ما تخفي مونږ څه چې پټوو وما نعلن او څه چې ښکاره کوو وما یخفى علی الله من شیء الله باندې نه دی پټ څه چې په اسمانونو کې دی او څه چې په ځمکو کې څه چې په ځمکو کې دی ولا فی السماء څه چې په اسمانونو کې دی الحمدلله الذي صفتنا الله د پاره هغه ذات وهب لي علی الکبر اسماعیل و اسحاق چې ما ته عطا کړ په حالت د بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق ان ربي لسمیع الدعاء بېشکه زما رب دعا قبلونکی دی رب اجعلني مقیم الصلاة ای رب زما ما وګرځوې قایم په مونځ باندې ومن ذریت یو زما د اولاد نه هم ربنا ای رب زمونږ تقبل دعات زمونږ دعا قبوله کې ربنا ای رب زمونږ اغفر لی ته ما ته بخښنه وکړې ولې والدی او زما مور او پلار ته وللمؤمنین او ایمان والو ته یوم یقوم الحساب په کومه ورځ چې حساب قایمیږي